الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سيدنا الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دې په بیان د حکم د بیع د شافعي د مسرات، یعنی باب دې په بیان د حکم د بیع المسرات. تاسو مخکې ویلو تسریه تحریم د بیع علی بیع فکر شیخ مسرات هغه دې ته ویل کېږي چې یو سړی نو ګډوي بيځوي چلیوي هر شی وي ګډوي هغه کې په بندې کې او دې لپاره چې دا مشتری په دې باندې وکشي نو دا چاته نه ده دا نه راوړي. او وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا داود بن سليمان وترمذي قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المقرر من الفريضه ومع صاع من تمرين یو سوال تمر دا ورسره دا د امام شافعي رحمه الله د هغه مسلک او مذهب دی. احناف وایي چې د دې حدیث دا دواړه اجزا دا معمول به حال دي، سمانا نه رد شته او نه سوال نه تمر. البته بای مشتری په دوکه کې کړي، بای لګیدل مشتری دوکه کړي چې دوکه کړي نو موږ اختیار وکړو چې رجوع بل نقصان دا یو نشته. او د دې حدیث د باب نه ظاهر حدیث المعصى من تمرین دینه موږ جواب کو چې دا حدیث د نور النصوص نه خلاف دی، نو لہذا دا حدیث معمول به دانه په دې حدیث باندې احنا و چې په دې باندې عمل دانش کړي. ګوره لکه یو سړی هغه ولګېدل غلیاو نو حکمي خطا دیت چې لاس کار کبه غلا وکړه نو به ورته په خطي نه ودا کار کبه غلا وکړه حدیث کې راځي فقتلوه بوجه وذ حدیث دا حکم فقتلوه دا متروک العمل سړی غلا وکړي نو خلک وجني ني وجه دغه دې حدیث دا معمول نه دی متروک العمل. یا دا حدیث د باب چې دلته ذکر شوی نو دا متروک العمل نه دی، نو همدارنګه نور نصوص په دې باندې دال نو فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به جزاء سيئة سيئة یا لك الخراج بالزمان. ودا نصوص ټول په دې باندې دال چې دا ثامن التمر دا خو د دې مثل د لبن نه تا په خورلې ک کیلو دی خورلې دی ک 2 کیلو دی ک دړی هیڅ پته نه لګي. هغه ټول په یو کې تصوا من التمر داوت دا ثامن من التمر چې ورکه په مقابل د دې په کې د قیاس هم خلاف دي. دا په معلومه دي چې دا په دا څومره او بل دا په چې کوم دي دا کم په دي دا د مشتری کور کې د غلام د سیوا غراغلي دي کله بای په کور کې دا پیدا شي دا شي کله بای په کور کې دا کله مشتری په کور کې دا بل دا په څومره دا معلومه دي. او بل د حدیث په متن کې استراب یو ور کې صاع من تمرین بل ور کې راځي صاع من طعام لا تمرا او بل ور کې صاع من برن. نو په دې په متن کې استراب او اختلاف راغلي ځکه حناف مذهب دار چې د دې حدیث د اجزا د معمول به نه دي او دې لپاره ډېر امثال چې دي هغه دا موجود دي. نو ځکه احادیث ډېر اجزا احادیث دا دي پیغمبر اسلام هغه وخت حکم کړی دی ولیکن هغه معمول به هغه نه دی. نو لہذا موږ دا وایو چې دلته ګډه بيزه راوستله او هغه مسرات. امام شافعي مولا په دې کې اختلاف لري تاسو تسریه معلومه شو نو آیا دا علم به باندې بل فور راغی واپس کې او کدرې ورځې وروسته به واپس کې په دې کې خلاف اباده وینا درې ورځې وروسته واپس خو صحیح دا چې دا بل فور چې دنو دا واپس او دا درې ورځې تحقیق کې بعض علماء وی واغې دې وجنه چې پته ولګی دا مسرات ده کنه ځکه ساروی دې بدل شي را بدل شي دې خاون تر سلفت کله هغه په نه دی پي دانه چې یو ورځې په ونه کړی نو تاسو له زه خپله چې دویم ورځې په ونه کړی ولې دې منع چې راغیا به خراب پیلی شو واپو ته برابر نه ورکړي چې دریم ورځې په ونه کړی نو معلومیږي دا چې دا مسرات. امام شافعي مولا په دې باندې عمل کوي بعد ان حلب رتا وساع من تمرين برابر خبر ده
په لګي وي کډيري واوي کمیخوي ګډوي ګډوي کبيندوي چې هر شی وي لیث رحمه الله امام یوسف رحمه الله ابو ثور فقها دغه دا مسلک او دا مذهب دی امام ابو حنیفه رحمه الله یو جماعت یو طائفه د اهل عراق او بعض ممالک هغه دا وینا دلته تعمل تم دا واپس کینه ځکه اصل دا نه چې دلته دا واپس کې چې ته شی مثلی نو مثلی واپس او کني دا قیامت واپس او دا تعمل تم رجان مثل د قیامت دا خو بل جنس دی نو دا څنګه ته چې جن واپس کې دا خلاف الاصول او د حدیث کې چې تعمل تم راځي هغه په دې بنیاد باندې چې الته په مدینه منوره کې دي خلکو غالب دا فرماګانی د دې استعمال خرڅول او غسل خوراک دا د ټول فرماګانو د هغه چې د کاروبار او امام شافعي مولا وی بلا قال ذکر دو د کله د خاون د دې شری او د هغه جګړه راځي په بایو مشتري او دا ډېرې وی د وی چې نو لګي وی او تماته سوانه کې د اختلاف د وجه شریعت کې د ساده تعین کړی موږ چې دلته عوض تعینېږي کچې ته مثلی وی مثل باور کې کني داګه قیامت ورکه ځان مثل دیونه قیامت قال النبات واحسب ومان وكل شيء مثله هر یو شی په مثل طعام د دې احادیثونو معلومیږي ټولونه چې بیع د طعام دا نه د څه تربیه پور څخه بای ولګي مبيعا د دې چې بای دا قبض کړی نه وي دا شی خطوري شي په دې مسله کې اختلاف تا یو شی قبض کړی نه دی چې بل چا باندې خطر دا خطوري شي کنه شي امام شافعي رحمه الله هغه دا وایي چې بیع د مبيعي قبل القبض دا صحیح نه طعام هم صحیح نه ده کذمقي هم صحیح نه ده منقولي هم صحیح نه ده غیر منقولي نقلي غیر هیڅ شی صحیح نه ده عثمان بن رحمه الله چې هر شی چې دنو دا جائز دی تو هر مبيعي چې دا جائز یو شی ته قبض کړي نه دي تا چا نه غوا واصله نه خوا واصله او تا قبض کړي نه بل چا باندې خرڅه مکه جواز نه قبض شوی نه هر شی چې دا کول شي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په هیڅ شی کې جائز نه ما سوا د مکه ذکر مکه دا قبض کول نه شي نقل کول نه شي چې قبض کې خپل تصرف کې راولي نه ما شوا بل شی به قبض کې ما سوا د مکه امام مالک رحمه الله وایي چې په طعام کې جائز نه دی او ما سوا د طعام نه پټو سيزونه کې دا چي بعض علما وایي چې مثیل او موجود کې جائز نه دی نه ما سوا نورو کې نو دا جائز بلکې دې اجماع ذکر کړی چې طعام د بيع قبض نمخ کې خرڅ دوار دي غنم دي وریجې دي غنم وړي دي هر څه چې دا خرڅولې دا نشي خرڅولې چې تا قبض کړی د قبض کول نو وروسته به دا شی خرڅې د قبض کول نه مخکې چې تا قبض کړی نه دا خرڅولې نشي پاوا باندې غنم دي اراده غنم دي تال لیدلې نیوی قبض کړی نه دي واخلې دونه غنم دي هغه په بل خرڅې نو دا اتفاقا دا جایز قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا رسول الله قال حدثنا وكيع بن
وفي قال حدثنا إسحاق قال محمد بن وهب وعبد وغير ما يروى من حدثنا وقال أخبرنا بن عبد الله بن عمر قال في قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله شيء ما ذلك قال حدثنا وفي وجه الله وقال ما شاء الله وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وفي من سمع عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبيعه حتى يسأله فقل إن أخذت لما قال تعالوا بذلك وقال والطعام مرجع الطعام أغم وآخر دي أغم وجود قال وحدثنا يحيى قال قال مالك بن مالك بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع فلا حتى يستوجبه وفيما حدثنا يحيى قال قال عن الإمام أحمد بن رضي الله عنه قال ومن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير من يقول باتفاقه من المكان الذي كان فيه إلى مكان سوى قال الذي أمره قال حدثنا الوسيلة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم ونذره قال حدثنا رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس قال فلا حتى يستويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكتلي تبيلي تخمين تبيلي إضافاً بمن أغسلا تخمين مملك والشيء مراواه فلما رأى وسلم الذين قطعت رسوله في مكانه قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو بن محمد ورسول محمد بن عبد الله يوم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة حتى يستوي وبه قال حدثنا يحيى بن شهاب بن قال حدثنا قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال لي حدثنا إسماعيل وما في ذلك دينار فلو كان إله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى إذا قام فلا يسجد وبه قال حدثنا مسلم وبه قال حدثنا سمع ما بين الدنيا قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل طعاما إضافة قريب واخر دی وهل يقول دا دلیل دی په دې باندې جوالي حاکم هغه تعذير ورکول شي د سړی بیا فاسده کې تعذير ورکوي ولي بندي شي نور حکومت ورته کې کېدنه ولي د دې لپاره چې اسناد د معاشري داري او دا حدیث نه معلومي چې بيع د یو ډیری د طعام دا د امام شافعي مولا و چې دا چاهي دا غنمو ډیری د جوار ډیری د خرما ډیری دا هغه چې جن ټول خطه نو دا چاهي امام مالک امام شافعي سوي جایز آیا د امام شافعي ته په مذهب مکروه ده کنه ده بعضی مکروه او بعضی دا مکروه نه لیکن خرڅول د یو ډیری د چا د پیسو جزافن امام شافعي رحمه الله حکم دا جایز امام مالک رحمه الله چې بیع صحیح نه ده جزافن خرڅه ولی د دې اندازه معلومه نشي احناف هم دا و چې اندازه معلومه نشي نو دې خرڅول چې نه دا جایز نه وایي ايوه في مكان حتى يحمل قال حدثني حرمه يحيى قال حدثنا جواد قال علي بن ابي طالب قال علي قال وقال ان الله رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الساعة وحدث بذلك الذين هم في مكان ذلك حتى يقوم إلى رحال الدين في كل ذي تفنادي أغريحان من ضلول تقولين أو فرجوا مخطط قال الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن له رضي الله تعالى عنه كان يشتري طعام الله ويحسن إلى أن يبي قال حدثنا وكيل بشير بن عبد الله وابو قال حدثنا للمغير الذي تحدث يوم عن وجدنا في ذلك الذي أن قال لا يسأل عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي صلى وفي ما يتكلم من التاويل قال حدثنا شهر بن قال عبد الله بن حديث نقول يوم أنا أنسى أحدكم ما نقول يوم نقول يعني أقول لا إله إلا الله أنا يسأل أنا بما يتوجه الله تعالى وأن قال له أحدث لا يحصل على الله قال له ما قال الله هغه دې ویل کی چې حاکم دی بادشاہ هغه تا د کاغذ ولګي چې منډه به دین نه دومره پیسې راوړه منډه کو رسول زکات الله چې نه زکات دومره غنم راوړه هغه تا ولګي و دا ورکه تا راغستې او تیر راوړي نو پر سړي باندې ورکه خرته چې را دې کې یو من دوار دی یو من غنم دی یا پکې یو 6000 روپۍ دي نو دا پتا باندې خرڅومه خیر ماته په یو 500 کیمرا غوړ خدای مګما 2000 کیمرا غوړ شمه دا و د دې خرڅور څنګه دا جهیز دی کډایز هغه دا طعامي
مثال دا خړې پر خړې خطي تا قبض کړی نه دی نو په دې کې علماء اختلاف دي نو صحیح دا دی امام شافعي مولوي چې دا جائز دویم قول دا چې دا منع دی ظاهر قول ابو هريره هغه په دې باندې دا دا ابو دی وای امام شافعي ته جائز دی ابو هريره کو نه معلومي کې جائز نه دی هغه وای دې دا اغستیو دا کاغذ دا تک دا اغستیو نو دا په دویم باندې نه هغه دویم په دریم باندې خرڅولا نو چا د پاره چې وته نو دې خرڅولا مشتری خبر کړي نو خپل سړي باندې هغه خپل سړي په دریم باندې خرڅولا نو نبی رسول الله چې نه هیڅ د بیل ثاني نه کړی دا اول نه ده معنا کدا کاغذ په یو سړي باندې خرڅه دا جایز خو کدا کاغذ ته په دې سړي ته ورکه بیا هغه لګي چې بل سړي ته چې نو ورکه او قبض کړي نه نو تک جائز نه ده امام شافعي مولا چې نو په دې باندې حق لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال يا صحابه ولا نسمع غير قال وفي قناة ذلك قولي وأن قال من قال قال يجري قال يقول أنا هدى قال مصنع ذلك جاء ابن عبد الله رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذلك دعاء صلاة اليوم تستطيع قال نحن لا يقول قال يقول قال يقول قال أنت يقول ما في لسانه قال أنت يقول قال أنت يقول أنا أقول لك قال قال فلذلك عبد الله رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا يقول ان تمر دا خرڅول جایز نه دي ولی ځکه چې دلته مماثلت نشته جهل په مماثلت باندې ذات ته حقیقتا زیاتواله راځي چې ته ولګي نو یو ډېری خرڅه د فرماونه د دې اندازه معلومه نه ده کله مستمامین استمر دي معلومي دي هغه لفظ ډېری او د ډېری د دې اندازه نه لګي نو دلته مماثلت نشته نو ګوي کې حقیقتا په دې کې زیاتواله راغلي دا چې د مساوات دا چې نو شرط دی مساوات باندې دا وی چې نو دلته مساوات دا نشته دی عدم مساوات د وجه نه وبشوي جوار وي غنمي چې هر شي وی دا دی jadi anak ibadah yang orang tua pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ada itu kenal dua orang ada dua ada yang bertanya hal ada itu dua pada itu dari para di kami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis dimana Nabi kalau kemudian jadi orang وبه قال حدثنا ابو يوسف سيد قال حدثنا ابن عمر محمد بن مسلم قال اخبرنا ابن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين وكان شيئا أو الله وما لا فإذا وما لا فقال على ذلك أبو بكر وعمر وعلى ولم يكن واحد منهما يا محمد موجب البيت أحاديثنا دا معلومیږي چې خيار مجلس دا د متابعین د پاراشته بيع منعقد شو دې د پاره قياس سره تر سوچ دا بای مشتری دا جدا شي وي د مجلس به جدا کېدل یا به ابدان مالی لکه جمهور علما تابعین من بعدهم اغداو علي رضی الله عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنه صحابه عبد الله بن عباس ابو هريره حسن بصری شعبی امام زهری او ضعیف تابعین کې همدارنګه امام شافعی مولا عبد الله بن مبارک علي بن مديني امام احمد بن حنبل د دې دا مسلک په مذهب امام ابو حنیفه مولا امام مالک رحمه الله هغه دا وایي چې خيار مجلس دا ثابتېږي نه بلکې بيع په نفس ایجاب قبول باندې دا چې بای شیخت کو مشتری واغستو نو دلته دا بيع دا تا مشنف ایجاب او قبول باندې دا د ابراهیم نخعی رحمه الله د ربيعه داغه مطلب دی امام ثوری رحمه الله داغه دا یو روایت او ظاهر د حدیث کې چې مخکې تیر شو چې البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يتفرقا الا بيع
خيار نو دې څه مطلب دی نو په دې کې درې قول دي یو قول دار دې معنا دا چې دا تخیر اختیار چې ورکړل شوی دی مشتری او بایع ته دا وروسته تمام د عقد نه یعنی دې بایع شي خرڅ مشتری واغستو مفارقت د مجلس نه راغله نو یثبت لهم الخيار دې لپاره خيار ثابتيږي مالم يتفرقا تو سوچ بایع مشتری جدا شوی نیوي سره الا ان يتخايرا في المجلس مگر دا چې یو بل ته اختیار په مجلس کې ورکی د امضاء د بیع چې دا بیع وشو تام شو نو اوس دلته بیع لازميږي په نفس التخاير باندې مفارقت د ضرورت نشته یو بل ته یې بیع تام شو نو بس اختیار دې بند اختیار بیع ثاني دویم معنا دا ده الا بيعا شرط فيه خيار شرط ثلاثه ايام یا کم د درې ورځې نه شرط دی نو دلته خيار مفارقت نو ورسره ختميږي نه بلکې کومه مدت شرط شوی ده هغه پر خيار ده او دریمه معنا ده الا بيع الخيار الا بيعا شرط فيه الله خيار لهما الشرط الموصل خيار نه په مجلس کې دلته بيع په نفسي بيع باندې چې نه هغه تمامي دي کې نه خيار باید شته او نه خيار مشتري ته شته نه باید لپاره دي کې اختیار ته نه مشتري ته چې یو بل ته چې د ما بین کې بسنوي اختیار بنوي ام دقه دې کې بيع چې جنو دا ثاني اذا تبايع الرجلان یو بایع مشتری دو کسان یو بل سره بيع شراء وکړي نو كل واحد منهما بالخيار هر یو بالخيار یا یو بل ته خيار ور معنا غته وي چې ته غوړه کې زاده بيع هغه چې ما غوړه کې بيع وشو نو بيع وجب البيع بيعه دا واجب شو یا بل تو جاله ک بيع اور ک بيع وشو کو نو کې کنه کې اگر چپ شي په دی باندې نو دې سره خيار نو دا ختمي په دې سره دا خيار دا ختمي او إذا تبين تبين من قياس بين كل واحد من القياس بين ما يسار ويكون في أول وبين إذا كان ما عن جواب لا يقول جواب ديوان di mana sebenarnya kalau إذا ده ولا يفيد إذا فسد بيع ونكي قام كمشاهنية لك بلاش مرتبه وفسه فسه ونكي لك بلاش إذا ما جد بلاش وكنا يقول الله عليه قال يا أخانا وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال بنا للدينار وكان إمام رضي الله عنه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يحمل فجاء بنصر قال يذكر الله إلا يأتي قال حدثنا ابن مسلمة قال حدثنا أبو سعيد ثم قال حدثنا وقال حدثنا أبو سعيد وعبد الله بن فهذه قال حدثنا شعبة عن أبي سعيد عن عبد الله بن حارثة عن ابن شهاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على البيان مثل ما يتراضى فاشترى بينه إلى موحقة المحبوبة شديد لا بركة شيء ختم شيء معنا دار فسرعي في عيبي يا فسمنو في عيبي ناچلي دروالي یا د بل بیا په بیانې شلې دي وی مې سګي کی وی نو دا څه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن حارث يحدث عن ابي جعفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحجاج بن حبيب بن حبيب بن حبيب لا تعرف ده دي يبدأ في حلوب ده بداية خطاكي دا سړی حبان من منذر بن عمر انصاري نمیدله نو دا بعد مغادم کې سړی د مشیو د بيع شراء عادتو دا غینه من کېدل نه او سر باندې تخم پیدا شي نو هغه سره تغییر په جبه کې راغلی په عقل کې تغییر راغلی تمیز نه وته نو چې بيع څه کېدل خو پیدل نه دا باندې غلط کېدل نو د پیغمبر علیه السلام ته ویل چې دا منې کېږي نو خپل تاوان کراوه نبی رسول الله چې کله بيع کې او ته لا خلافه د موستا ماده کې بدو کني خلافت دوکي ته ویل دي تبو دوکني معنا دره تا د پر روانه ده خديعه اعتماد وکول او ما باندې لازم نه زتا دوکم نه ما دوکه نه بتا د صحیح بیان باندې پته دی بداوي په دې مسله کې علما اختلاف دي او چې دا خاص په دې سړي په حق نو
دې سړي په حق کبای ولکه مشتری دوه کښیو هغه نه باندې مشکل دې دوه کړی دا دې سړي خصوصیت نو دا لا خلافه لا خجعه نو معنا تا دوکا په ما باندې ګوره دا لازم نه ده دا لازم نه ده او نو ځکه دا یو خصوصي واقعه ده دې سړي خصوصیت دی دا په عموم باندې ځان نه دا واقعه دې سړي نه د دې حبان نه ماتوا بل څه ته نه کیږي نه نن سبا دا حکم نشته وای فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا كان لا يقول لا يقول وفي قال حدثنا وفي قال حدثنا وفي قال حدثنا من قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن قال حدثنا إذا ما إلى إلى الإسلام له يعني إذا قال فقل لا يقول لا يقول من يعصي فلا يقال إلى غير شرط قطع کې نه دی او وجود الصلاه مخکې نبی اسلام معنا کړی دا چې میوه بنا وحتى تزوى يزوى تر دې پوری چې دا خرما نو دغه د میوه ظاهر شي ازها یزهی دا ویل کېږي سروال ته یا زړوالی خلیل رحمه الله هغه دا وایي ازها النخل تشری بدود الصلاه چې دې کې بدود الصلاه دا وشي ازها دې ته ویل کېږي میوه کې چې دا فرشي یا دا میوه دا جوړ شي دا علامه د صلاح او دی وخت دا میوه به د افت نه خلاصوي د مصیبت نه نو دا خلاصوي نو هغه دا نو خرما نو هغه رنگ راوړي یا میوه دا هغه رنگ راوړي دا رنگ راوړل دا بدود صلاح دي کې صلاح چې هغه نه بعد څه دا جاری او منه کړی د چانه د وګینا حتا یبیزا تر دې پورې چې دا سخت دانه لري وګه دوار غنم دانه سخت شي دا بدود صلاح دانه سخت شي ویني هغه تل خراب شي ګل شي کار وای امن راحت او دا په امن کې شي د افتنا هغه افت چې میوه فصل ته ورسېږي هغه فاسد کې ختم شي وای حدثنا ابو بكر وقال حدثنا ابو عبد الله وعن محمد بن عبد الله وعن حدثنا ذكر اليوم يذكر قال حدثنا إذا كان وصل إلى أصحاب الله رضي الله عنهم يقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حتى يقول وفي قال حدثنا محمد بن سلام وابن مشاري قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا شيخ المعاني وقال قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حتى يقول او یو کلمه يعني دې اشاره ده چې دا میوه د دې پوری چې دا د دې قابل شي فل جمله دا میوه کولې کی کله دې قابل نه ونه فتول جائز نه دي دینه مراد دا نه ده چې دا میوه پوره ورسیږي خرما پوره پخشي انګور پوره پخشي شوتالان دا داران پورا نو دا پخشي نو د دې نو حتا وحتا یوزن او تر دې پوری چې دا
د دې د پیمانه شي دا پیمانه شي نو معنا دا چې دا پیمانه شي نو ظاهر دا دی چې د پیمانه کېږي البته چې دې کې بدود صلاح راشي چې بدود صلاح رانه شي نو دا پیمانه کول دي حتی يحضر نو تدې پوره چې دې کې تخمین ولګي دې کې تخمین چې دا تخمین دام علامه د بدود چاره نو صلاح ده نو معلومه شو میوا قطول مخکې د بدود صلاح نه په شرط د قطع باندې دا جائز نه ده او کچېتا قطع شرط قطع باندې کې نه دي نو بیع صحیح ده خو بای باندې دا لازم چې دا به قطع کوي کچېتا دې راضي شو په دې باندې چېرې میوه واغسله بدود صلاح نه مخکې ودا به باقی پاتې یا بعد بدود صلاح دا به باقی پاتې وي نو دا بیع چې نو باطل ده بالاجماع ولې دې کله کله میوه هلاک هغه تباشي او هغه لاړ نو دا جائز نه ده نو ځکه بدود صلاح راغله غالب دار میوه چې دنو دا سالمه پاتې کیږي او کچې ته قبل صلاح دا میوه نو غالب دار چې هغه سالمه پاتې کیږي نه ځکه بدود صلاح نه مخکې خطول جایز دي خو مخکې د بدود صلاح نه مخکې خطول دا جایز دي او ما ډېر ضرور کار په خبر کې نو موږ رشتہ داران دي دا په پروګرام دی نو 12 بجې یا کړي وي چې 12 بجې به په خبر کې حاضر کوم ورته ان شاء الله ویلي ان شاء الله ما غیم راغلي د پروګرام دی هغه به انتظار ټول ما خپل اراده کوي چې یو به دې کوشش کوم چې درګر ګاډي ته وخی یو څو ته کزان ورته نو دې کې دا دا ما لا بد من هو کارو د دین خلاص دل د سراونه نو په دې طریقه باندې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا یلا زمونه ما تفسیرات معام حاجمو ایمان کامل صفات و بریات و مصیبتون مصاد یلا لا علاج مرضون مصاد یلا الاسلام و جدید کامیاب احترام مسلمانان اخلاق الله دې ټول منظور حفاظت څومره مسلمانان جیلونو کې د الله د خلاص دوه اسباب برابر شي الله څومره مسلمانان د دعاګانې فائدہ کوي او څومره ولشي واغین دیګر خوشی شو څومره مطلب یو طالبان همدارنګه چې دعاګانې کړي غو ان شاء الله اکثر کوي الله څومره مرګري وي چې د هر چا جیلونو کې وي بلا موجوب باندې ټول خلاص د الله اسباب برابر شي الله منصور د مسئله مشکلات پریشانونو وساتي صلی الله فرمان الله کتابونه مې عبدالرحمن مولوی سے کامره کې یو فتاوا دا غو مې